أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. دلته تخلیق آدم واقعه را روانه و چې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو. په دې ځکه چې کله آدم علیه السلام بالکل الله پیدا کو روح به کې واچو نو بیا د دین اورستا الله رب العالمین ملائکه تداو خودل چې د آدم د اساس نغوره ده او تاسو د سره علم ده او تاسو هغه علم نشته کوم چې د آدم علیه السلام سره ده. نو هغه ته دا ظاهر شو هغه وی چې الله من سره علم نشته الا ما علمتنا مگر علم د چې تارا کله خپل عاجزي ښکارا کړه. په دې ځکه الله رب العالمین په دې آیاتونو کې اصل کې د ملائکو یو قسم ډیوټي لګول ته اشاره کوي چې الله په دې ځکه د ملائکو ته وایي چې موږ ملائکو ته وایي چې تاسو د آدم علی السلام ته سجده وکړئ. او د دې سجدې مطلب داو چې تاسو د انسان او د آدم او د بنی آدم د دې به تاسو تابعداري تاسو دې کارندگانې دا ما په دنیا کې خپل خلیفہ جوړ کو تاسو دې سره لکه څنګه چې د پولیسي او فوجان او انتظامیي چې دا حاکم او د مشر او د ډي سي او د اي سي سره داغه سره ګرځي او داغه حفاظت کوي او داغه احکام جاری کوي. د قشن تاسو د انسان لپاره محافظین نو دا انسان حفاظت کوونکې وګرځول او دا بر د انسان تابعداري کوي. نو دلته الله رب العالمین داغه نه په سجده سره تعبیر وکړي چې تاسو سجده وکړئ دینه نو یا خور دینه د تابعداري مراد ده چې تاسو د انسان تابعداري وکړئ. او یا صفا خبردار ظاهر خبردار چې الله رب العالمین صفا سجده ویل چې تاسو سجده وکړئ آدم علی السلام ته. نو سجده حکم ته الله وکړو نو ملائکه سجده ټول وکړه سوا د ابلیس نه. ابلیس او شیطان سجده ونه کړه هغه د سجده نه انکار وکړو. ولې انکار وکړو؟ ځکه تکبر وکړو ځان یې بره وګاڼه بل ځکه براشي چې هغه چې د آدم د خاورونه پیدا او زه اور نه پیدا یم نو لہذا زه غوره یم او دا چې کوم دین دا نه غوره ده نو غوره چې کس چې کوم دین دا نه غوره ته سجده نشي کولای. په دې وجه د تاسو سجده نشم کولای. وځ دا چې دا خو سجده غیر الله ته د الله رب العالمین نه بل چاته سجده ده نو څنګه د ملائکه آدم علی السلام ته سجده کولای؟ دا خو شرک نه دی. ولی نو ځنې خلکو به دې کې دا خبره کړل چې دا اصل کې په طرف د آدم و دا سجده آدم علی السلام طرف ته دا سجده کې نو اصل کې دا سجده الله ته و. لکه موږ کعبه ته مونږ کوو کنو خو اصل کې کعبه خو زموږ مقصود نه چې کعبه زموږ لپاره بوت دی بلکې موږ دا سجده خو الله ته کو. خدا رته پیغمبر ویل الله رته ویل چې دغه طرف ته کوي چې دا دی کې یو انتظامی یو سیستم یو منیجمنت به کې دې لپاره چې دا ټول خلک دی یو طرف ته مونږ کوي. نو اصل کې دا سجده د الله رب العالمین ته نو دا په طرف د ابلیس باندې و نور در اصل دا سجده چې کوم وان د الله رب العالمین ته انور خلکو به کوم ډېر خبرې کړي چې دا سه انحنا و یعنی اسی دې سره راکته غونډه شمو چې چا به خیر کو کله کله لازم خلکو عادت یې سره اثر راکته غونډه کی دا په وخت کې جایز و. اوس دا کار جایز نه دی غره چې سړی چا به خیر وکي هغه راکته غونډه کې وته شي دا انحنا چې کوم نو زمو په شریعت کې دا جایز نه ده د سجده سره مشابه ده. خو صحیح خبره دا ده چې الله رب العالمین دیو دا کوم سجده چې کوم نو الله وتعالى چې اوس جو ته سجده وکړي نو خو صحیح سجده وته کړل. خدا سجده چې کوم در تعظیم لپاره و د عزت لپاره و د دې لپاره نو چې دیو د آدم علی السلام عبادت کندي کاو. او بل خبره داوا چې دا تعالی رب العالمین حکم کړم چې حکم د تعالی وکي نو بیا چې حکم کوم ته الله دا حکم کو چې لکه د بت ته سجده کوي نو چې الله حکم خدای الله حکم منل عبادت دی کنه. نو الله وتعالى چې آدم علی السلام ته سجده وکړي د دې وجنا دی آدم علی السلام ته سجده وکړه. نور د الله رب العالمین نه علاوه بل چاته سجده کول چې کوم دین دا حرام دی. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي ز خیره علاقه ته لاړم الته می چوکتل نو خلکو خپل سرداران ته سجده کولې. زه چې بیر تران رسول الله ته میراز وکړ چې یا رسول الله الته خلکو خپل بادشاہان او سرداران ته سجده کولې منګه تاسو سجده چې کوم ته خو دې ډېر لایق نه ځکه ته پیغمبر دی الله. نو نبی علیہ السلام ته چې نه دارته وای چې ته زما په قبر باندې تیریږي نو زما قبر ته سجده کې نو معاذ رضی الله عنه ته وای چې نه یا رسول الله قبر ته خو دې نه کومه. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې لہذا ژوندې باندې ما ته هم سجده وکړه
د الله نه الله علاوه کړ بل چاته سجده کول جایز وي، نو ما به ښځو ته حکم کړی چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجده کوئ، ځکه د الله رب العالمین په دې ښځو باندې د خاوندانو ډېر لوی حقوق مقرر کړي دي. خو زه چونکې چاته د سجدې حکم نه کوم او ناول به ما د ښځو ته حکم کړی چې تاسو خاوندانو ته سجدې کوئ، نو لهذا د الله رب العالمین نه بل چاته سجده کول دا جایز نه دي. خو دلته چې آدم علیه السلام ته ملایکو کړله، نو دا چونکې د الله حکم و چې د الله حکم نو لهذا چې الله ته کوم ځای ته حکم کوي نو هغه ځای ته به سجده کوي. نو ای زیات کا وقلنا چې ویل منګه للملائکه ملائکو ته اسجدوا سجده وکړي لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو هغې سجده وکړه، ملائکو سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه، ابلیس سجده ونه کړه. د ابلیس معنا اصل کې انتهایی مایوسی ته ویل کېږي، هغه څوک چې دا ډېر زیات مایوس دی، دا ناامید دی، او دا ابلیس شیطان ته ابلیس ځکه چې دا د الله رب العالمین د رحمت نه دا بالکل مایوسه دی، نو په دې وجه باندې ته ابلیس وایي. او دا ابلیس چې کوم دی نو دا اصل کې دې ته شیطان هم ویلی کېږي، دا باقاعده یو مخلوق دی. ځینو خلکو وایي چې دا فرشتو کې شامل دی، نه دا فرشتو کې شامل نه دی. فرشتې چې کوم دی نو هغه د نور نه جوړ مخلوق دی، او دا چې کوم دی دا د نار نه جوړ دی، دا د اور نه جوړ مخلوق دی، لهذا دا ځان له مخلوق دی. او په دې کې اصل کې دا شی ابلیس چې کوم دی داسې معلومیږي هلته الله بیا فرمایي چې کان من الکافرین د کافرانو نه شو یا کافرانو نه و، نو معلومیږي دا چې یوازې ابلیس دا انکار نه وکړی، داسې یو لوی جماعت ته پیریان نور هم ورسره و هغې هم دا انکار کړی. او بیا وروسته چې کوم دی نو دا کومه شیطانان چې مونږ یادو چې شیطان چې کله څه قرینه او دلیل پې نه نو د انسان ته دا نشي ویلی کېدی، بلکې دې نه دقه د پیریان د قولات مراد دی چې هغې کفر کړلی په الله باندې، پیغمبر د خبرې نه انکار کړی دی، نو دقې ته شیطانان ویلی کېږي، د پیریانو بچي دي، پیریان دي. نو الله رب العالمین فرمایي چې ابا د انکار وکړو د شیطان د سجدې کولو نه. اوس دا چا به ویل چې هلکه دا انکار یې ځکه کړلی چې ده به وایي چې نه زه الله ستا نه علاوه زه بل چاته سجده نه کوم، ډېر موحد به و. نو الله وایي چې نه که نه دې وجې نه و کړی، بلکې واستکبره ځان یې برګڼلی او تکبر د وجې نه کوله. وکان من الکافرین او دی د کافرانو نه و. د دې دوه معنی دي، یا خو دا معنی دا چې دی و د کافرانو نه، مخکې نه د اراده د کفر وه، خو الله رب العالمین په دې طریقه باندې راښکاره کړه خلکو ته. یا دا کان په معنا د سواره باندې دی، نو معنا دا چې سواره من الکافرین د کافرانو نه وګرځېد، مخکې کافر و که نه اوس د کافرانو نه وګرځېدو. وقلنا موږ ووایو یا آدم علیه السلام ته ووایو چې یا آدم علیه السلام اسکن اوسه انت ته وزوجک بیبي ستا الجنت په دې جنت کې، وکولا او تاسو دواړه خوراک کوئ منها د جنت نه رغدن پراخه حیث شئتما کوم ځای کې تاسو دواړه یې. الله رب العالمین آدم علیه السلام ته حکم وکړو چې تا او حوا علیه السلام په دې جنت کې اوسېږئ. اصل کې انسان چې کوم دی آدم علیه السلام الله د ځمکې لپاره پیدا کړو چې دا په ځمکې کې خلافت کوي، خو اوله جنت ته ځکه وخېجاو چې ده ته دا ورته وښیي چې ستا اصل ځای او ته لایق چې د کومه ځای نو هغه دا جنت دی، تر دې ځای لایق یې ته به اصل کې دې ځای له راځي. او دا مته الله وښودله چې دې جنت نه به تا څوک کوزئ. نو که په دنیا کې دې شیطان خبره ومنله نو څنګه چې نن د دې جنت نه کوز کړې نو دغه شانتې بیا به بیرته ته جنت ته نشي راتلی که چېرته د دې شیطان خبره تا ومنله. نو شیطان بیا دې دوکه کړو او الله ورته وویل چې دې یو خاص څه ونه ورته وښوده چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي. اوس دا بحث چې کوم دی د دې حاجت نشته چې دا ونه څه شی وه، غنم او پلانې او ډینګې او د دې حاجت نشته. الله ورته ونه ویله بس هر څه ونه چې وه، دلته ونه مقصود نه ده، بلکې دلته الله رب العالمین په آدم علیه السلام باندې اصل کې امتحان کوو چې یو څه امتحان پرې وکړمه چې ده پکې پاس کېږي او که نه پاس کېږي پکې. نو بس یو ونه ورته وښودله چې د ونې ته مه نږدې کېږه. نو شیطان ورته وایي بل ځای کې راځي چې قسم یې ورته وښود چې زما په الله قسم وي چې که تاسو دا ونه وخورئ تاسو به همیشه په دې جنت کې، الله نه غواړي چې تاسو په دې جنت کې پاتې شئ، لهذا دې ونې نه خوراک وکړئ. نو دې آیات کې د دغې ذکر دی. نو قلنا الله وایي موږ ورته ووایو چې آدم علیه السلام اسکن اوسه انت ته وزوجک بیبي ستا الجنت په دې جنت کې، وکولا او خورئ تاسو دواړه منها د جنت نه رغدن پراخه حیث شئتما په کوم ځای کې چې تاسو دواړو خوښه شي. ولا تقربا خدای یو حکم دی چې لا تقربا مه نږدې کېږئ تاسو دواړه هذه الشجره د خاص ونې ته یې ونه ورته وښودله فتکونا من الظالمین کنې تاسو به شئ د ظالم